دا د یو پښتون مسافر تصویر دی چې په عرب دنیا کې دا تصویر ډیر زیات وایرل دی. په دې خبره باندې وایرل دی او دې کې عربیانو دې تصویر سره سره لیکلي دي چې تاسو وورئ فخر به هم محسوس کوي، په مسافرو به مزړه هم خفه شي. او په دې ویډیو کې د مسافرو حواله سره زما یو ډیر اهم پیغام هم دی، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ضرور شریک کړئ. تصویر کې د لخکار یو پښتون مسافر دی چې دا د عرب د دنیا یو تصویر دی، د عرب ملکونو یو تصویر دی. چې دا تصویر عربیانو ډیر زیات په خپل سوشل میډیا اکاونټس باندې شیر کړی دی او دې سره عربیانو لیکلي دي چې یا خی وش یا کلون الپاکستانین، یعنی مطلب دا خبر دار چې دا پاکستانیان خوري څه چې د داسې وزن اوچتای دي. تصویر کې تاسو کو ګورئ نو یو پاکستانی دی چې د اے سی چې کوم دا کم جنرال اے سی ده هغه په سرکړی دا په یو لاس باندې په موبایل خبره هم کوي او په پونو باندې راکوزیږي. مطلب دا یو ډیر غټ لوډ دی. نو عرب خلک چې کله دا تصویر کتل نو ډیر زیات مطلب متاثر شوي د پاکستانیانو نه چې دوی دومره سخت مهنت کوي، دومره زیات وزن اوچتای او دوی خوريزه لکه دوی ولې دومره مضبوط دي. خو دلته عرب خلکو له دغه مالدار خلکو له او زمونږ په ناس پاکستان کې هغه چې کم تیار خواره په لزوې ما چې چا مسافری چرته نوي کړي یا چا د کور لوډ نوي اوچت کړي یا چا د کور چا د خپل کور ذمہ داری نوي اوچت کړي. نو دا پته نشته چې کله یو انسان باندې ذمہ داری راشي، کله یو انسان باندې مجبوری راشي، کله یو انسان باندې لوډ راشي، نو هغه بیا داسې ایسیګانو چتول یا هغه داسې سخت کارونه کول هیڅ مطلب هغه اړوسګ مشکل نه لري. دا د عرب خلکو له دغه مالدار خلکو له دا پته نشته دا چې ته یو مالدار سړی لوخې نو به ډیر زیات امپریس شي. دوی خوري څه، دوی څه خوري، دوی خوراک څه دی، ساده خوراک دی. هغه خوراک دی، هغه خوراک نه دی چې لکه دوی بس ګډان او اوخان او مطلب ښه هیوي خوراکونه کوي. نه جي دای ډیرې که تاسو ګورئ نو دای په ډیر غریبۍ کې ژوند تېروي. دا نه چې دای مستیانو ته هلته تللي، دای همدغې مزدورو ته هلته تللي دي. خو چې کله په یو مسافر باندې لوډ راشي، کله یو مسافر باندې مجبوري راشي، کله یو مسافر باندې ذمہ داري راشي، نو هغه بیا داسې قسم کارونه کوي چې کوم تاسو له په سکرین باندې ښکاري دی کې د حیرانېدو هېڅ ضرورت نشته. هغه خلک په دې له حیرانېږي چې چا باندې د کوره تر اوسه څه ذمہ داري نه راغلي. او دې پښتون نه علاوه دې پاکستاني نه علاوه په لکونو داسې مسافر په سعودي عرب، په دوبۍ، په عرب ملکونو کې موجود دي چې سخت کارونه کوي د څه دپاره؟ د خپل خاندان، د خپل بچو، د خپل ښځې، د خپل مور پلار، د خپل رونو خویندو ته ښه ژوند ورکولو دپاره په ځان باندې هلته سختې تېروي. خو چې بیا دغه مسافر مال سخوري او غلطې استعمالوي، دلته قدر نه کوي یا دلته کومه پیسه د راځي و هغه الوزي، داسې الوزي چې به غلط ځایونو کې الوزي. غلط ځایونو مطلب دا چې فضول الوزي، نو بیا دغه مسافر سره تاسو سخت زیاتې کوئ. نو کم از کم که چېرې تاسو دا خیر ډېر ویډیوز لا نه راځي، ځکه په عرب کې دا کومه میډیا چې پاکستان کې استعمالیږي لکه چې څه کېږي ډایرکټ سړی موبایل راوباسي او ویډیو ته جوړوي. نو عرب ملکونو کې په ډېرو ځایونو کې عرب څومره ملکونه دي، میکسیمم ملکونو کې په داسې ویډیو جوړولو پابندي ده. کنې تاسو به دغه مسافر کتلي چې دوی څومره سخت کارونه کوي. جي نو په مسافرو باندې رحم کول پکار دي، ادای چې کومه پیسه دغه فضول استعمالول پکار نه دي او د دې قدر کول پکار دي. دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.